قدرمنو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي ستړي مه شئ. ستاسو دپاره یو ستر اتل خان ګجو خان بابا باندې خبرې اترې کوو. د هغې دپاره زموږ سره نن د کورکي کې ښاغلی نورالامین یوسفزۍ صاحب ناست دی. نورالامین یوسفزۍ صاحب تاسو د ګجو خان بابا تاریخ هم وړاندې کوو، د هغوی په جنګونو باندې هغې باندې تاسو خبرې اترې وکړې، خو هغې سره تاسو یو خبره بله وکړه چې تکمیله کتاب هم هغوی لیکلی دی. نو ځینې پوهان داسې وایي چې د دې نه علاوه هم هغوی څه کتاب لیکلی دی. بالکل دا خبره کیږي چې دا چې کوم دی نو دا خبره په لومبي ځل باندې غالبا لوی ستر مستشرق میجر راوټي دا دعوه کړې وه جی چې مخکې هم په کتابونو کې ذکر دی، خو دا دعوه ده کړې وه چې دا تاریخ چې دی نو دا صرف دا نه چې تاریخ خانګجو شته بلکې دا ما څخه شته. جی خو میجر راوټي کې دا کار دی چې د بلاګانې دعوې کړي دي او هغه بیا وروستو پته نه ده لګېدلې، نو د ښځه دا وایي وروستو بیا میجر راوټي کور ودانه جی چې کله راوټي وفات شو نو د هغه چې ما څخه څه میلاو شو په لاس راغلل نو په هغې کې دا کتاب نه و د ګجو خان بابا. د ځینې څېړنکارانو دا خیال دی چې تاریخ یې افاغه نه چې دی چې دا خواجو ملیزي یا ملیزی چې کوم لیکلی و شاید دا د تاریخ خانګجو په نوم باندې مشهور شوی، ځکه چې دا د خانګجو معتمدو مو پیروکار مو دې کې تاریخ د خانګجو حالات پکې هم درج دي که نه. بهرحال دا بیا الله بخشوس پې هم دا خبره کړې ده، پروفیسر بختیار هم دا خبره راغستې ده، خو دا خبره مونږ کلیر یعنی په دې باندې مونږ چورلټ دغه نشو کولی چې ځکه چې کتاب موږ سره لاس کې نشته، مطلب دا نوم یې شته او دا دویمه خبره دا موږ دا اټکل کولی شو چې کله هغه تکمیله لیکي نو مطلب چې باقاعده لیکوال خو دی که نه بیا مطلب دا د لیک او بل دا چې د هغه د انتخاب کې د هغه د بادرای سره سره د هغه علمیت هم شامل و. نو ظاهره خبره ده چې د دې نه پته لګي چې دا سړی په دې خبرو پوهېده او د ده دا جنګي حکمت عملی او د دې خبرو نه هم پته لګي چې دا سړی ډېر ځیرک او پوهه سړی و، ځکه خو دغه وایي که نه فهیم سرحدي زما تاریخ کې ته ما ډېره زده کړه کړې ده، تاریخ په مضمون یا په سبجیکټ کې هغه یو کتاب دی روشنیو کې سفیر چې د هغه بچو سره ناچاپه پروت دی اردو کې دی روشنیو کې سفیر یعنی د رڼاګانو سفیران، پای کې په شخصیتونو باندې هم ذکر شته او د پښتنو د تاریخ هم پکې جاج اخیسته شوی دی، تاریخي نظریات چې کوم دي که نه. نو دی وایي چې دا د یوسفزو او مندڼو خوشنصیبي وه چې د ملک احمد خان نه پسې د ملک ګجو خان غونده عالم فاضل هوښیار او نر سردار وموندو. سرالافکیرو په خپل کتاب دی پټان د خبره مونږ تحقیق ته سړی لړ شي نو بیا هغه ویره شي چې د کمال په دې شعرونو باندې ماته د دغه شعر هم رایاد شي د خادم صاحب چې هغه وایي چې بېنوم د یوسفزو په غوږو واورېد ګونه زیړه مغولواله کې به دم نو دا چې تورې د مړانې نن پټېږي وجه دا د یوسفزو سره قلم نو. امیر محمد خادم چې زمونږ ډېر ښه مشر دی دا دغه شعر دی. نو دا راځم دی له چې اولفکیرو دی پټان کې د خان ګجو د نسل او اصل په هکله د اصل نسل په هکله لیکي چې د بابر په شان کمپیریزن چې کوي که نه مطلب بل چا سره نه کوي، د هندوستان بادشاه سره کوي که نه چې د بابر اوس هغه دپاره خو مونږ بابر یا مغول دشمنو خو د پښتونو د مولفکیرو خو دپاره خو بادشاه و د هندوستان که نه چې د بابر په شان ګجو هم یو نر ځوان و. دا دې جملې ته وګوره چې هغه لکه پټان دی پټان کې وایي چې د بابر په شان ګجو خان هم یو نر ځوان او دی وایي چې د ملک قرا زوی او بهزاد سدوزي کورنۍ نو. دلته کې زه غواړم چې د خپل ملګري خپل اشنا پروفیسر بختیار د کتاب نه یو ټوټه رامخې ته کومه چې هغه دغه خبره خو هغه خود الله بخشوس پیدام لیکلی دي، خو دې ځای یو بله خبره ده چې د ملک قرا او د ملک احمد هم دوستي وه او د سواد دا پروفیسر بختیار هم لیکلی دي او هغه دا چې دی څه وخت په سواد باندې حمله کوله دا چې نوي څه وخت اسټبلیش کېدل دلته یعنی بنیادونه یې کېښودل
نو دغه وخت ملک احمد او شیخ ملی او ملک قرا ورسره نو ملک قرا چې دی نو دغه پلار دی که نه ګجو خان پلار دی نو دی لیکي په خپل کتاب کې د ګجو خان باره کې د ده د کتاب نوم دی یوسفزئی سردار اور حکمران چې ملک گجو خان بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق سیرت اور پسندیدہ خصائل کی وجہ سے قوم میں قابل احترام اور شاندار مستقبل کے حامل سمجھے جاتے تھے ملک گجو خان دلته کې یو نوې خبره ده نو هغه لږ د خپلو اوریدونکو سره شیر کوو د مور بیبي باره کې د گجو خان چې هغې له راځم کنې دغه خبره خو ټولو لیکلې ده ملک گجو خان کا کنبا بڑا تھا ٹبر ورونه خویندې تره زامنونه کنبا کی اکثریت جنگجو جوانوں پر مشتمل تھی آپ کی والدہ کا نام موندا تھا جو تمام پختونخوا میں ذکر چلو گجو خان مور ہوگا نا جی عظیم مدبرہ صالحہ اور عاقلہ کے نام پر مشہور تھی جی آپ کے 4 بھائی تھے یعنی مزید میرداد بومے اور غنفوان آپ نہایت خوش شکل اور سیرت و شجاعت و بصیرت میں بے مثال تھے جی داد خان گجو بارہ کے دغه خبره لیکي د مور چې لکه دا ډېره نیکه هوښیاره او د روغې کوونکي د ښځو د کومو قبیلو منځ کې دی چې د مشرې کم کردار کېدی شي بل دا ده چې دلته یو خبره بله هم ده چې دا جنګونه تا وختي وي نو یو خدا و چې خلکو به لکه بلا وجوهات کېدی شي هغه قبایلي جنګونه هغه وخت کې یو بل باره کې بلا تحفظات او بعضې وخت کې د یو جنګ یو وجه بله هم جوړه شي لکه مثلا د شیخ تپور جنګ چې نو دا د غوریاخیل یعنی مومند او خلیل دی سره چې دی نو شوشه که نه پېښور سره نږدې اوس وجه د هغې دا جوړه شوه چې خلیلو چې دی نو د لزاق د پېښور نه ویستل او دلته کې اوسېدل لا خو لا نوي خلک اسټبلش کېده که نه دلته دې پښتونخوا کې د افغانستان نه راتللو اوس دی ښه شو مالدار هم شو اوس دی چې کوم دی نو د ورځې د یوسفزو تاریخ دا وایي کېدای شي دا غلطه هم وي خو وایي چې د یوسفزو قافله تله نو د خیبر کې په کړاپه کې چې دی نو خلیل ځینې ځوانانو هغوی چې دی نو هغه ولوټله او څه کسان یې پکې له ووژل او بیا داسې وشوه چې د دوی لاشونه بیا نورو کسانو راغلل 400 ته او د دوی هغه چې کله دوی دفن کړل نو دوی د وینو ګنده کپړې چې دی نو هغه خانګجو ته وښولې مطلب د خانګجو خو ډېر مدبر سړی و هغه چې دی نو قبایلي جنګونه ختمول هغه خو یو قوم جوړول غوښتل که نه په یو شکل کې هغه ساده انداز کې خو ده ته یې وښول او په چغو چغو یې ورته وجړل نو دا هغه ډېر زیات دړمن شو جی خود پوجي کاروایی بیا هم ونه کړه په دغه دوران کې ملک محمد خان ګګیاڼي پېښور ته تلو او دوی د مونځ په دوران کې خلیل پیراله په مونځ دوران کې ځوانان که نه لکان خو بیا پښتانه خو چې جنګ ته شي نو بیا زمونږ په دغلته ګاونډي کلي کې چې دی نو په بانګ باندې درې څلور مړي شو یو وایي زه به بانګ وم جنت ته تلل که نه پښتانه خو انتهاپسند خو دي که نه نو بیا هغه د مونځ په دوران کې شهید بوته و چې کله مونځ په دوران کې نو بیا د ګګیاڼو جرګه چې ده نو راله د هغه جامې د وینو ډکې خانګجو له راړې او ورته یې کیسې وکړې چې دا هلکان خو ډېر ظالمان شوي دي کېدای شي دا ټوله قبیله نه اوس هلکانو لکه څنګه چې ګروپ جوړ شي ځوانانو نو د خانګجو سترګو کې اوښکې رالې او بیا خو دی چونکې د خاخي او د مندړو د یوسفزو لکه د خاخي د ټولو مشر و نو بیا د ټول جرګې راوغوښته مطلب دا چې لکه د جنګ هغه څنګه وایي ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا څه وجه خو یي که نه نو د اولفکیرو نه پس بیا زه راځم یو پښتني څېړنکار له بیبي مریم دغه ځای له غوندې اختلافات دي نو دا هم پکار ده چې مخې ته راشي چې بیبي مریم د پښتو د نثر تاریخي او تنقیدي جایزه نومي کتاب ده د هغې د پی ایچ ډي که د امپل مقاله ده بیا چاپ شوې ده د خانګجو پاک لیکي چې دی د 900 هجري خواوشا تېر شوی دی او دا هم وایي چې دی یو تاریخ هم لیکلی دغه دواړه خبرې افضل رضا صاحب په خپل کتاب د پښتو د نثر تاریخ کې هم په لږو بدلو ټکو کې لیکلي دي افضل رضا صاحب هغې نه مخکې البته دوی دواړه ګجو خان راڼېزی ګړي راځم دی له
خدا خبره درسته نه ده. جی ګړی ادم ا ډکشنری اف دی پښتو آر دی افغان لینګویج یو کتاب دی چې هغه لیکل دی او مستشرق په لسمه صفحه باندې کې لیکلي دي چې خان ګجو 1494 خوشاسي کېدل دي 1494 عیسوي جی اوس تقریبا 2000 دا چې کوم 14 روانه او دا نیټه اندازتن زیاته درست ښکاري زما تجزیه ده زه اندازې دي که نه ځکه چې د کاټلنګ جنگ کې ملک احمد یو پوخ عمر سړی او خانګجو زلمی و یعنی چې د چا پلار سره د هغه تعلق و که نه ملک قرا سره دا خبره په خپل ځای درسته ده چې چېرته تاریخ لکه دا زه دا ویل غواړم چې چېرته تاریخ او د زمانې او د وخت په تیارو کې پټ وي او د کام د خپل تاریخ نه بېغوره هم وي یعنی بې علم او بې سواد هم وي نو هلته خبره په اندازو او اټکلونو کېږي دا خو شکر دی چې موږ ته د تاریخ ریښې ځنې میلاو شي ډېرو خلکو خواری وکړي نو چې چېرته لغوندې ورکې زموږ په لاس راځي نو هغه به موږ ډېر غنیمت ګڼو نو تاریخ دا وایي چې ملک احمد خان د یوسفزو د قتل عام په وخت د 15 کالو چې کله څه وخت هلته په کندهار کې اولغ بیګ کله وجل ته ملک احمد ذکر پکې ذکر راغی چې ګجو خان د ده نه پس بیا راځي که نه او د ملک احمد او د ملک قرا خان بیا یو بل سره دوستي وه نو دی وایي تاریخ وایي چې فهیم سرحدي وایي چې ګڼ تاریخونه یې کتلي دي تذکرې او بیا خپل بصیرت استعمالوي نو دی وایي چې د ملک احمد د زیږون نیټه 1400 ده فهیم سرحدي صاحب یعنی دغه 1494 او دا 1400 بیبي مریم وایي چې 1494 دا نه دا انګریز مستشرق دی بیبي مریم خو 900 ښایي بس 900 دا تقریبا د اکبر زمانه ده د پیر روخان که نه دی وایي چې زه دا ډېره درسته ګڼم لکه ډېره اندازتن که نه دا د ډکشنري اف دی افغان پښتو اور پښتو لینګویج والا او بل د فهیم سرحدي چې دی کله دا وایي فهیم سرحدي چې دی د 15 کالو بیا دی وایي ځکه چې دغه قتل عام په 1415 کې شوی دی د پښتنو دغه قتل عام کم نه چې بیا دی رالل دی پله رالل د ملک احمد او ملک شاه منصور په مشرۍ کې او هم د دغه تاریخونو په رڼا کې زړه او مازغه دی منلو ته تیار شي چې خانګجو به هم په دغه کال یعنی 1492 یا 1500 خوشاسي کېدلی وي د عمر چې د ملک احمد سره د کوم فرق دی که نه لکه پلار به ځوان و دی به یو مړی اولاد دی که نه دغه نیټې سره بیبي مریم او ارواخاد افضل رضا هم متفق دي البته دوی دواړه د راوټي په حواله وایي چې ګجو خان یو تاریخ هم لیکلی و خو دا څنګه چې ما ووایي چې لکه تاریخ زموږ په لاس کې نشته د بیبي مریم په خپل کتاب کې په یو کم شپېته صفحه د تاریخ مرسانه دا عبارت وړاندې کوي او د بیزات چې زوی د صدو یو فرزند وشو ورته خان ګجو وویل واړه یوسفزي متی او فرمانبردار د دو دا چې ما تا ته چې مخکو کتابونو کې هم شته که نه لکه د حافظ رحمت خان کتاب کې بلکې او دا وایي چې د دغه بیبي شپږ زامنو موږ وختي ووایو که نه چې جنګجو ځوانانو لکه چې ما چېرته مخکې مو وایي چې استاد افضل رضا خانګجو راځی ګڼي خیر دا خو په دې باندې بیا بحث نه کوو چې استاد حبیبي په حواله دا خبر هم دی کوي چې تاریخ ګجو د پښتو هغه تاریخي کتاب دی چې حافظ رحمت خان د خپل تاریخ ماخذ ګرځولی دی د حافظ رحمت خان کتاب چې کوم دی تواریخ حافظ رحمت خانی د دې باره کې استاد حبیبي د بری پښتونخوا چې ډېر لوی څېړنکار او محقق و هغه وایي چې د دې حافظ رحمت خان کتاب چې دی نو دا ټول اړه دی د خانګجو په کتاب نو داسې هم کېدای شي چې د خانګجو کتاب چې دی نو په دې نورو کتابونو کې رک شوی لکه خلکو هغه څنګه چې اندیش شمس القمر ته یو ځلې اقبال لالاوي چې اندیش صاحب د خپل کتاب چاپ کړ ګنې د ځمکې بدله ټول خلک چپکی نو بیا په خپل ځمکه دعوه نه شو کولی لکه ځمکه مطلب دا چې د غزل ځمکه که نه نو دا هم کېدای شي ځکه چې خانګجو خو لکه دغه څیزونو ته دوره نه اوزګار لیکلی دی او بیا کتاب دغه شان هغه وخت خو چاپ کېدل نه که نه خو قلمي نسخه به پرته وه نو دا هم امکان لري ښه بهرحال دا دعوه چې دی نو دا به مونږ د تاریخ د چاڼ نه چاڼه وو لکه دې باره کې مونږ کلیر نه یو نه زمونږ په لاس کې کتاب شته خو یو خبره بله ده چې افضل رضا صاحب
د یوسفزو پښتنو د تاریخ دوه اهم کردارونه یو کردار غني نو سړی وتا کریان پاتې شي ځکه چې د دغه ښاغلي انګریز تذکرو ته لاس نه رسېدو نو کم از کم د یوسفي کتاب خو به په غور لوسته چې پکې د ملک احمد مقبره په اله ډنډ ډېره او د خانګجو مقبره په ثوابه بارکی میرا کېده د دا دواړه یو غني افضل الله داسې ملک احمد او ملک گجو خان زرنی صاحب یو دمه نه خو یو وړه ډېره ښه به ډېره قدرمن اورېدونکو حضور د دې طرف د دې اړخ ته